بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس ابن خبري اوري د دینه په ځبه استاو سره اوس خبرې کوم. بعد خلک ویره دلته به وټه ملولي خان لورکه مې او ولی ورکوم د ما پښتون ډور دی ته چې د بهر سړی دا میاواله یو مرګري له یو کس له وټ ورکوم دا غینه د ما خدانه ده چې د یو پښتون ټول له وټ ورکم. زه د عمران خان نوم په بدو نه علم ما سوچ تا چې در چانوم په بدو نه علم خو لیکن هغه خدان لا الریډي د اسمبلی ممبر دی. دوباره دغه د اسمبلی د وټ ور دی ضرورت سره اسمبلی ته خو سره دی د پر ودریږي چې ځدان د الیکشن ته ودریږي د اسمبلی ته لاړ شم کنه نو خو الریډي اسمبلی ممبر دی کنه نو څه ضرورت دی. نمبر 1 نمبر 2 دا چې کدی بالفرض په واتو سټون ولار دی دا د ټول اوم غټي نو دی بیا څه کوي یو هغه خپل دی دا شو نو یو بده کې دي شي دا ډوق دی او حلف وانه لي خپل چې کوم دی اغیله نزي یعنی حلف غشتري په وزیر اعظم پاتې شوی دی اغیله نزي دا غیر حاضر روان دی نو دا په دې سکي یعنی دا صرف دی ولس پورې دی قوم پورې خندا ده دی باندې بیا الیکشن کې د قوم سره پیسې وتا باشي بیا به د خلکو دښمنۍ جوړ شي بیا به د خلکو یو بل سره روان یو طرف غنۍ جوړ شي چې دوباره په بیا الیکشن کېږي یا باندې پدې نه پدې و سیټونو بیا دوباره الیکشن کېږي. عزتمند تاسو د شیخ صاحب دا خبرې اوریدلې چې شیخ صاحب وایي چې ما ته چاول ته بچالو ټور کې نو ما ورته چې زب ایمل ولی ټور کوم زکه چې دا زما د کلی او د علاقې کسته دا زما پښتون کسته بل طرف ته دی په مقابله کې چې څوک ولړلې نو هغه چې کم دی د هغه بنګار دی نو زه دی له ولوټور کوم چې هغه لوټور کوم او دغه رنګي خلک خوټون ته دی لپاره ودرېږي چې زه وټون او غټم وې سملې تلار شم نو دی خپل غشته سټ چې کم د خالی پر خو دی او دا چې کم د سملې ته نزي نو وس د ودرېدو چې کم د صفایده شو او بل لا دی چې دا مثال تور باندې کا چټونو غټي نو دا خو په یو سټ باندې چې کم د سملې ته زی نه د یو سټونو صفایده شو. نو بهرحال شیخ صاحب چې کم د پدیزه کې حقیقت ویلې دی او هغه چې کم د یو صحیح خبرې کړې دي نو موږ هم د شیخ صاحب په خبرو باندې عمل وکړ دی چې موږ هغه خلک سپورټ کو چې کم زموږ علما سپورټ کوي او موږ هغه چاله وټور کو چې کم زموږ مشران او زموږ علما وټور کوي. نو الله رب عزت زموږ د علما او سمینه محبت پیدا کړي وما علينا الا البلاغ.